حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې یو کس حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته راغی او دا خبره ورته وکړو چې ستا کور چې دی دا اور اخیستی دی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وفرمایل چې محترق بالکل اور نه دی اخیستی، ځکه چې ما سحر وپېرې هغه کلمات ویلي دي زمانه نه دي پاتې شوي کم چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وو دا په نه مې اورېدلی چې څوک د سحر د مونږ نه بعد دا کلمې ووایي نو په دې ورځ باندې به هېڅ قسمه مصیبت کې دا کور نه اخته کېږي، نه به سوځي او نه به په غم او په درد او په تکلیفونو کې راځي. چونکې ما سحر باندې دغه دعا ویلې ده نو ما ته پته ده چې زما کور به اور نه اخیستی. په بل روایت کې راځي چې ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زما کور نشي سوځېدلی، ولې چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې څوک د سحر دا کلمات ولولي نو د ده جان، د ده اهل، د ده مال په دې یو څیز باندې به چې دی مصیبت نه راځي. ما نن دا کلمات ویلي دي نو ما ته دا پته ده چې سوال نه پیدا کېږي چې د الله نبي کومه خبره کړې وه هغه به د ده وشي. خلک ورسره کور ته روان شو نو چې ویې کتل چار چاپېره کورونو کې اور اخیستی و او صرف د ابو درداء رضی الله تعالی عنه کور چې هغه محفوظ او بچ پاتې شوی. په څه وجه باندې؟ په دې وجه چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې څوک د سحر د مونږ نه بعد او د ماښام د مونږ نه بعد دا کلمات ووایي په دې تمام ورځ کې به نه په کور باندې کور به هم نه سوځي، اهل و عیال، مال او دا جان د دې ټولو حفاظت کول الله تعالی خامخا کوي. چونکې ما دا ویلي نو هغه دعا دا ده چې د الله نبي دې صحابي ته وښووله چې دا د سحر د مونږ نه بعد وایه اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا تا کم از کم وپېرې دی د سحر ووایي او د ماښام دې ووایي په دې تمامه ورځ کې به د دې تمامو مصیبتونو نه بچ کېږي. دا هغه نسخه ده چې دا هر مسلمان ته ضرورت ده، هر مسلمان ته ضرورت په دې یو وجه باندې دی چې کوم یو انسان دی چې هغه دا نه غواړي چې زما کور دې محفوظ نشي. موږ او تاسو څوکیدار ساتو. اکثر څوکیدار خلک د دې لپاره ساتي چې زما کور بچ شي، زما اهل و عیال بچ شي او زما ځان بچ شي د دشمن د حملې. نو څوک څوکیدار په ساتي او ټوپکې ولې ورکړي تمامه شپه هغه څوکیداري کوي. څوک چې دی سپی ساتي او څوک چې دی په خپله ټوله شپه یې او په رنګارنګ صورتونو باندې د خپل ځان د حفاظت کولو دپاره طریقه لګوي. په دې وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې د دغې مصیبتونو نه د نجات لپاره دا خبره کوي چې ستا وجود به هم بچي، ستا کور به د سوځېدو نه هم بچي، ستا مال به هم بچي او د دې ټولو نه به دله الله تعالی حفاظت ورکوي. خو چې کله ته دا الفاظ وایي، کله ته په دې طریقه باندې کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د داسې مصیبتونو نه د نجات لاره او طریقه او دعا هم ده. په دې طریقه باندې دا د افسوس خبره دا ده چې د الله تعالی د نبي دا بهترین نسخې زموږ او ستاسو د کورونو نه وتلي.
زمونږ او ستاسو د اعمالو وجه دا ده که ډاکټر راته یو نسخه ولیکي هغې باندې 100% یقین خو که چېرې مونږ په دې خبره باندې 2% هم یقین په عقیده کې او په ذهن کې راغی الله جواب ټولې مسلې به حل شي ټولې مسلې به حل شي بیا به زرګونو روپۍ څوکیدار نه مه ورکوه بیا به د هغې نه علاوه هم چې دې ټیکېږي دا ټول مصیبتونه به د الله نه کوي خو چې کله دې 100% یقیني په دې خبره د قرآن سره د حدیث سره چې دې څونه لګاوي چې د قرآن او حدیث نه څونه لرې تختې په مصیبت کې اخته کېږي د اسلام نه چې څومره په بره باندې ځو الله ګواه دی که د سپوږمۍ پورې ورسو نو بیا به هم په مصیبتونو کې اخته کېږو ځکه چې د مځکې نه که وختل سپوږمۍ ته لا ذلیل شول د ځمکې نه که وختل سپوږمۍ ته لا ذلیل شول چې ستا په لاره نه ځي نو په خپل وجود کې تنګ چې ستا په لاره نه ځي نو په خپل وجود کې تنګ دا الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره چې څوک نه ځي جاړي ټول اکثر کورونو کې چې دا څومره غمونه دي تکلیفونه دي سختۍ دي مصیبتونه دي مسلمان ته دا نه و پکار چې هغه ته مسلمان ته صرف او صرف دغه دی د سختو سره مخ مسلمان لپاره راحت اسلام ښوولې ده او قرآن ښوولې ده الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شي د زړونو اطمینان چې دی د خدای په یادونه کې دی د الله تعالی په ذکر کې دی چې د الله تعالی ذکر څومره کوي بیا سحر باندې چې پاسې مارغان هم لګیایي مرغۍ ټول کائناتو کې هر ځم د سر لګیایي د الله تعالی حمد و ثنا بیانوي څنګه چې هغه اشرف خان هجري وایي چې هر زنده او زناور په خپله ژبه هر زنده او زناور په خپله ژبه ستا ثنا که ستا صفت کاندې تا ستایي ستا ثنا که ستا صفت کاندې تا ستایي هر یو زناور چې دی په خپل الفاظو کې د الله تعالی حمد و ثنا نبی علیہ السلام فرمایي لا تسبوا الدیک فانه توقظ النوم تاسو دې بانګي ته کنځل مه کوئ چې تاسو سحر وخت د خوب نه بیدار هر سحر تاسو چې دی د خوب نه بیدار ده ته کنځل مه کوئ او بعضې خلک اکثر بانګیان چې دی په دې پیزار ومني او کنځل ورته کوي او دغه ورته کوي خو په بانګي کې کمال څومره دی د الله نبي وفرمایل چې دی کله فرشته ویني نو دا تاسو په دغه په دې چغه کړي چې کله فرشته دی ویني نو دې چغه کړي نو تاسو دغه وخت کې اللهم انی اسألک من فضلک دا دعا وغواړئ کله چې خر چغه کړي نو د خر اواز په څه وجه باندې کېږي هغه شیطان ویني نو قرآن فرمایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بېشکه په اوازونو کې د ټولو نه بدترین اواز د خره دی چې کله دا ووایي نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سپی چې هم دا روړه وباسي نو دغه وخت کې شیطان ویني تاسو دغه وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي خدای به د دې شیطان نه پناه راکړي او بیا خاص کر چې یو انسان خپل کور او اهل و عیال بچ کوي او د دې سلوک نه بچ کېږي نو هغه هم د الله تعالی د نبي په سند باندې به بچ کېږي هغه چې موږ ته کومه نسخه ښایي هغه خدایي نسخه وي دا کورونو کې چې دا مصیبتونه تکلیفونه دي نو رنګارنګ دشمن درپسې دی من الجنة والناس هم د انسانانو نه دی او د پیریانو په رنګارنګ طریقو دې د تباهۍ کوشش کوي او نن سبا خو ماحول داسې حالاتو ته رسېدلی چې که نور دې په یو طریقه یو سړی تباه نه کړي نو کم از کم جادو کوډې منترې او تعویضونه او بدې مصیبتونه خو به دې خامخا د تباهۍ کوشش کوي او زما ستا پیغمبر یې په دې منع کړی په هغو باندې په خپله هم چې اخرنی انجام یې کوم دا وکړو چې په پیغمبر خدا باندې تعویضونه وکړل په جادو کې ګیر کو او رنګارنګ کوششونه وکړل خو الله د هغوی حفاظت کړی الله یې حفاظت وکړو او دا صورتونه یې هم نازل کړل د حفاظت لپاره نو په دغې باندې به بچ کېږي نور چې دی هر سړی دوست لري هر سړی دشمن لري مصیبتونه وباګانې تکلیفونه دا آسماني دا هر رنګارنګ چې راځي نو د دې نه د نجات طریقه دا الله نبي راته نو دا الله نبي وفرمایل دا صحابي خو ډېر کره ایمان دی صحابه خو زموږ د استاسو لپاره معیار دی هغه صحابي 100% دا یقین چې د الله د نبي نه دا دعا زده کړې ده او ما سحر ویلې سوال نه پیدا کېږي چې زما کور وسوځي دا طلب بن حبیب وایي چې یو سړی حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته راغی وی ابو درداء تا ته خبر در کوم چې کور دې ور واپس نه ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته بې ساخته او سمدستي او فوراً په جواب کې ورته دا وایي بالکل نشي زما کور نشي سوځېد هغه ورته وایي څنګه وایي ما وپېرې سهار هغې کلمې ویلې دي چې د کوم کلمې مبارکې د الله نبي صلی الله علیه وسلم ما ته په ډاګه کړې ده ما ته یې خبره کړې ده چې څوک دا وپېرې دا کلمات ووایي سهار نو د ده کور د ده اهل و عیال د ده بدن د ده مال
دا به الله تعالی چې دی محفوظ پاتې کوي دا به الله تعالی محفوظ پاتې کوي او دغه کور به هم نسلوي اهل حیات ته به هم نقصان نه وي مال ته به هم نقصان نه وي په دې حالاتو کې چې دی ما ته دا پته ده چې دا به نشي خلک ورسره کور ته لاړ د ابودرداء رضی الله تعالی عنه سره خلک کور ته روان شو چې ویې کتل نو دا ټولو خلکو خو شاته کورونه ور اغستی و صرف د ابودرداء کور و چې هغه تې محفوظ پاتې شوی صرف د هغه کور و چې هغه تې بچ او محفوظ پاتې شوی دا خو شاته چې کوم کورونه هغه ټول ور اغستی وجه دا وه چې 100% کره یقیني وي 100% او کره یقیني و په دې خبره باندې چې زما نبي ماته ویلي دي نو دا کار نه کوي اوس هم اقا نبي دی اقا جذبه غواړي هغه الله دی خو هغه جذبه او هغه یقین غواړي الله ګواه دی چې تر قیامت د ورځې پورې هم دقه نبي دی دا زما ستا ایمان دی چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدي پیغمبر خدا ویلو چې زمانه بعد چې د بل دنیا ته پیغمبر نه راځي زه خاتم النبیین یم اخرنی پیغمبر یم نو دا به تر قیامت د ورځې پورې به اخرنی پیغمبري بل پیغمبر دنیا ته نه راځي که دا بکواسیات څوک چلی وباسي د دې مرزا غلام احمد قادیاني لعنتي په شان یا داسې نور بکواسیانو چې دا اوس پیدا کېږي دا رنګارنګه چلي وباسي څوک وایي زه پیغمبر یم څوک وایي زه داسې پلیتان چې دی د پیغمبر جوړېدی شي او نه د هغوی څه دغه شته د پیغمبرۍ دروازه نوره بنده شوې ده دا زموږ د استاسو عقیده ده او بیا چې هغه کومه خبره کړې ده نو هغې کې ډېر لوی کمال اوسني ډاکټران اوسني ساینسدانان مخکینو ساینسدانانو ډاکټرانو ټولو پې تحقیق کړی دی چې دې شخصیت چې کلاړې هم توکلي دي په هغې کې ډېر لوی کمال کلاړې هم توکلي دي په هغې کې ډېر لوی کمال دی د روس یو ساینسدان دی ټالسټای د روس یو ساینسدان ټالسټای وایي ما په تشو میچادو په دارو باندې تحقیق وکړو چې د دې داري دا وایرس چې کوم دی او دا ګندګي دا په څه طریقه به مړ شي وایي رنګارنګ دوایانې مې جوړې کړې په هغې ټولو کې زه ناکامه شوم خو په آخره کې ما وایي چې د مسلمانانو د پیغمبر د دې تشو میچادو د دارو نه د بچاو کومه طریقه ښوولې ده نو یې هغه دا ښوولې ده چې دا لوټه ده چې په لوټه تاسو تش او دسماته چې دی وچوئ وایي ما چې کله هغه لوټه راواغېستله او هغه مې استعمال کړه وایي 100% هغه وایرس داسې ختم شول هغه جراثیم داسې ختم شول چې دا اوبو د پاس سوي د پاسه چې څنګه سړی اوبو ور اړی نو دغه شان چې دی سمدستي په هغې باندې هغه سلسله ختمه شوه ما ته پته ولګېده چې د مسلمانانو د پیغمبر کومه خبره کړې ده 100% د کاڼې کرښه دا 100% د کاڼې کرښه ده په دې کې هېڅ قسمه دروغ نشي راغلی نو وایي په هغې تحقیق باندې زه ورسېدم چې دې یو ډاکټر په دنیا کې صرف ټیک خبره کړې ده چې د دغې تشې د لوټي سره چې دی د تشو میچادو داري چې دی او د هغې کومه ګندګي د هغې کم جراثیم چې دی هغه ختمېږي په بل یو څیز نه ختمېږي دا هغه هره خبره چې دی کمال دی ځکه هغه یو کافر په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې کم حقونه چې دی کفر وتروړلي که نن هم محمد د دنیا واګې ونیولې نو ځمکه به د امن راحتونو ګهواره شي نفرت به پس کیندو شي محبت به رازرغون شي جان بر لاړ شي او ختم به د ظلم نظاره شي عیسائی دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې یاره که نن هم د الله د نبي په لاس کې اختیار راغی نو دا ټوله دنیا به د امن او د راحتونو چې دې زانګو به جوړه شي امن به راشي سرور به راشي او پرنګل کینډي یو یهودي دی هغه په خپله وایي چې د تمام انسانیت چې ښه خوبی دی محمد رسول الله منتها ده پرنګل کینډي وایي دومره با کمال دی چې سرچټي ورته نن همه دنیا ده هغه یهودي عیسائی دواړه هم دا خبره کوي بل طرف ته یو هنده و زنانه ده هغه په خپل کتاب کې لیکي چې کوم حقونه چې د کفر وتروړلي زنانه له هغه ورکړو محمدو هغه تلې عزت بیا یې راجمدی کو کملا دیوي وایي دی د احسان حد کملا دیوي یو هنده و ده هغه وایي چې صرف او صرف زنانه له حقونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي بل هیڅ چا ونه او داسې یو کافر نه په سورو کافرانو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاریخونو مجبوره شوي او د ټولو نه بهترین تعریف هغه دی چې ستا دشمن ستا تعریف بهترین تعریف هغه دی چې دشمن دی خو د هغه ته د دشمنانو د تعریف ته هم ضرورت نشته الله تعالی ورته په ډاګه وله تعریف کړی چې انک لعلی خلق عظیم ای زما پیغمبره ستا امره بهترین اخلاق د هېچا نشته د لوی اخلاق الکانې د لوی اخلاق د زندګۍ په هر اړخ کې اخلاق د محمد رسول الله هغه چې دی الله تعالی ورته وایي چې بهترین اخلاق دي چې چا پیدا کړی دی هغه یې نعت کوي هغه یې تعریف کوي
نو بل به څوک د بل چا د تعریف څه ضرورت پاتې شو ځکه الله تعالی پې هم درود وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو دې کې دا ټوله خبره چې کوي ټوله خبره کوي چې تاسو پې هم الله ته هم درود وایي ای فرشتو تاسو پې هم درود ووایئ او مؤمنانو ته وایي چې تاسو پې هم درود ووایئ ځکه چې د ډېر لوی کمال شخصیت دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه موږ تاسو ته دا خبره کوي چې تاسو سهار منځو کوئ بېلمازه نه یې د سرې غرمې پورې پراته نه یې او نه پراته یې په دغې حالاتو باندې چې یاره زه خیر دی لږ وروسته به منځو کومه دا دشمن شیطان درته دومره په تنګ کې ناست چې کله د سهار دا منځ قضا کړي نو نبي علیه السلام فرمایي چې دا شیطان راشي او په دې غوږونو کې ولې میچازي شیطان راشي په دې غوږونو کې ولې میچازي وکړي نو دا څومره ډېر خلک د دې سرې غرمې پورې دا پراته چې دا شیطان راغلی او دا ټوله شیطان له دونه ستړي ورکړي دی چې هر یو په غوږ کې میچازي کوي د هر یو په غوږ کې د هر چا په کور کې یو یو پکې میچازو والا خامخا وي نو دا طریقې چې دي دا ګنده ماحول د کور نه ختمول پکار دی او په دې تجربه پکار چې کله د سهار مالک د کور نه د نر ښځې ټول لا پاسه ولمونځ یې وکړو ټوله ورځ به خاندی خوشحالۍ کوي اطمینان به یې درته بلکل 100% په داسې اطمینان به یې درته چې په دې به هم نه یې پوه چې خوشحاله اوسئ او خوشحالي به درته په څه باندې د الله تعالی په بندګۍ به یې کار چې سهار مونځ دې وکړو ټوله ورځ به چې دی اطمینان قلبي به درته وي خوشحالي به درته وي او بیا د سهار د مونځ نه بعد چې ناست په خپله مسله باندې نو یو پیره بس یا اوه پیره دا دعا ووایي چې اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توکلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم الله تعالی دې چې الله نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث پاک کې موږ تاسو ته کومه نسخه بیان کړه چې الله یې زموږ تاسو په جمع راولي زموږ تاسو په ژوند کې قایم او دایم کې او د چا په کورونو کې چې څومره مصیبتونه او تکلیفونه دي هغه په هر شکل کې دی الله د تمام مسلمانانو له دغه تمام مصیبتونو نه امن پناه او دفاع ورکړي واخر